بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 160 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ د استفهامیه جملو جوابونه لیکو. التلمیذ فی المدرسه د دې سبق عنوان دی، یعنی شاګرد په مدرسه کې، یعنی په مدرسه کې شاګرد. نو اوس دلته کې د فرض کړه د استاد د شاګرد نه خپل استاد تپوس کوي، من انت یا خالد. من انت، من دا استفهامیه سوال د پاره استعمالیږي د مذکر د پاره، سړي د پاره. که مذکر یو که مؤنث وي، خو د هغې باره کې چې تپوس کوي نو من به استعمالي، یعنی عقلمندو باره کې چې سوال کې نو من به استعمالي، او چې غیر عاقل په باره کې سوال کې نو بیا به ما استعمالي. لکه مثلا زه ته مانه تپوس کې ما هذا، دا څه دي؟ نو دا قلم دی، هذا قلم، دا قلم دی. او چې دا څوک دي نو هغه دپاره من هذا، دا څوک دي. نو اوس دا من لفظ چې دی، من انت یا خالد، ای خالد ته څوک یې؟ انت معنا ده ته، او من معنا ده څوک. یا خالد، ای خالد. من انت یا خالد، ای خالد ته څوک یې؟ نو هغه جواب ورکوي انا تلمیذ نشیط، انا تلمیذ نشیط. زه یو چست محنتی شاگرد یم، زه یو چست یعنی محنتی شاگرد یم. بیا تی تپوس کوي، استاد تی تپوس کوي متا تقومو. متا معنا ده کم وخت، کله، څه وخت، یا کله. متا تقومو، دا تقومو دا واحد مذکر حاضر صیغه ده د فعل مضارع. تقومو معنا ده ته پاسې. تقومو یو سړي نه چې یو سړي ته چې وایي چې ته پاسې، نو هغه لپاره تقومو، ته پاسې. متا تقومو، ته کله پاسې، ته کم وخت پاسې؟ نو هغه جواب ورکوي اقومو. اقومو دا د واحد متکلم صیغه ده د فعل مضارع. اقومو فی الصباح الباکر، اقومو فی الصباح الباکر، زه سحر وختي پاسم. صباح سحر ته وایي او باکر وختي ته وایي. اقومو دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اقومو زه پاسم، فی الصباح الباکر سحر وختي، زه سحر وختي کې پاسم، زه سحر وختي کې پاسم. بیا ته تپوس کوي این تصلی. تصلی دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده. ته څه ټایم پاسې، ته څه وخت، نه ته څه وخت، ته چېرته مونځ کې. این معنا ده چېرته، تصلی معنا ده ته مونځ کې. این تصلی، ته چېرته مونځ کې. این تصلی، ته چېرته مونځ کې. نو هغه ورته وایي اصلي. اصلي فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اصلي فی المسجد، زه جومات کې مونځ کوم. اصلي فی المسجد، زه جومات کې مونځ کوم. دا اصلي دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اقومو فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. د فعل ماضي په اخره کې تا مضموم راځي، یعنی ضربتو ما وخل وکړه، صلیتو ما منځ وکړو، او اصلي معنا ده زه منځ کوم، زه منځ کوم فی المسجد جومات کې. اوس ته بیا تپوس کوي هل تتلو القرآن الکریم. هل تتلو دا تتلو فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده. هل تتلو، آیا ته تلاوت کې القرآن الکریم د قرآن کریم، آیا ته د قرآن کریم تلاوت کې؟ هغه جواب ورکوي نعم او جی، نعم او جی. اتلو، اتلو دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اتلو زه تلاوت کوم، زه لولم، زه وایم. نعم اتلو القرآن الکریم، او جی زه د قرآن کریم تلاوت کوم. بیا ته استاد تپوس کوي وایي متا تذهبو. متا معنا ده کم وخت، کله، څه وخت، څه وخت. تذهبو ته ځې، دا تذهبو فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده. متا تذهبو الی المدرسه، متا تذهبو الی المدرسه، ته مدرسې ته څه وخت ځې، ته مدرسې ته کله ځې، ته مدرسې ته کم وخت ځې؟ نو هغه جواب ورکوي اذهبو. اذهبو فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اذهبو ززم، ززم الی المدرسه، مدرسې ته مبکرا. مبکرا معنا ده سحر وختي. دلته صباح الباکر معنم ده سحر وختي، او مبکرا معنم ده سحر وختي. نو مبکرا معنا سحر وختي. اذهبو الی المدرسه مبکرا، زه سحر وختي مدرسې ته ځم. اذهبو الی المدرسه مبکرا، زه سحر وختي مدرسې ته ځم. بیا ته تپوس کوي هل تسلمو. تسلمو سلم یسلمو، تسلیم د باب تفعیل صیغه ده. تسلمو، تسلمو دا فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده د ثلاثي مزید فی ابوابنا. هل تسلمو علی استاذک، هل تسلمو علی استاذک، آیا ته سلام کې. تسلمو معنا ده ته سلام کې. علی استاذک، خپل استاذ ته. دا کاپ معنا ده ستا، ستا. خو چې کله زه تا نه تپوس کوم او ستا دپاره یو ضمیر استعمالوم، نو بیا به د هغه ضمیر مطلب دا وي چې ته خپل استاذ ته، د دې ضمیر معنا به بیا خپل وي. هل تسلمو علی استاذک،
آیا ته خپل استاد ته سلام کې؟ جواب ورکوي نعم او جی، نعم او جی. اسلمو فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده او دلته مذکر ده، تلمیذ مذکر دی، نو دلته دا مذکر ځان لپاره استعمالی. نور دا اقوم، اصلي، اتلو، اذهب، اسلم، دغه شان اجلس، اعود، انام. نو دا داسې دا واحد متکلم صيغې دي چې دا مشترک دي. مذکر به هم ځان له استعمالی، مؤنث به هم ځان له استعمالی. د مذکر او مؤنث دواړو لپاره عمده یو د واحد متکلم صيغې استعمالیږي او دا انا ضمیر چې دی دا هم د مذکر مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي. نو دا مشترک دي، یعنی دواړه ځان لپاره استعمالی به. خو دلته کې مونږ اوس د مذکر باره کې تپوس کوو، د مذکر واحد مذکر حاضر صيغه استعمالو په دې استفهامیه جملو کې، او په جوابیه جملو کې ورله بیا مونږ د واحد متکلم صيغې استعمالو. نو په استفهامیه جملې کې صرف د واحد مذکر حاضر صيغې دي، د واحد مذکر حاضر. د واحد مؤنث حاضر صيغې ان شاء الله بیا به بل درس کې راځي، نو هغه بدلی دي دا، او دا چې کوم دلته کې اوس دي دا بدلی دي، دا د مذکر صيغې دي. نو اوس وی هل تسلم على استاذک؟ هغه جواب ورکوي نعم او جی. اسلمو دا واحد متکلم صيغه ده، زه سلام کوم علی استاذی خپل استاذ ته. د دې استاد د یا متکلم معنی ده خپل استاذ ته، یعنی زما استاذ. خو دلته کې زه وایم چې یاره زه سلام کوم زما استاذ ته، نو دا جمله بیا صحیح نه راځي. زه خپل استاذ ته سلام کوم، دا زما په لفظ چې دی دا زما یو، نو دا به بیا خپل د خپل په لفظ باندې استعمالو. نعم اسلم علی استاذی او جی، زه خپل استاذ ته سلام کوم. بیا تی تپوس کوي کیف تجلس فی الفصل؟ کیف معنی را څنګه، تجلسو تکینی. دا تجلسو دا فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده، واحد مذکر حاضر صيغه ده. فعل مضارع واحد مذکر حاضر. کیف تجلس فی الفصل؟ ته کلاس کې څنګه کینی؟ ته کلاس کې څنګه کینی؟ هغه ورته وایي اجلسو فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده. اجلسو معنی زه کینم. فی الفصل کلاس کې، فی الفصل کلاس کې، بی ادب په ادب. زه کلاس کې په ادب باندې کینم، بی ادبي نه کوم. زه کلاس کې په ادب کینم، په احترام سره کینم، زه بی ادبي یا بی احترامي نه کوم. اوس ته بیا تپوس کوي متى تعود الى البيت؟ متى تعود، دا تعود دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صيغه ده. متى معنی ده کله، کم وخت. تعود معنی ته واپس کیږي، ته واپس کیږي. الى البيت کور ته. متى تعود الى البيت، ته کور ته کله واپس کیږي یا ته کور ته کم وخت را واپس کیږي؟ نو هغه جواب ورکوي اعود، زه واپس کیږم، زه واپس کیږم. دا اعود دا د فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده. اعود الى البيت في المساء، اعود الى البيت زه کور ته واپس کیږم، في المساء ماښام کې، زه کور ته ماښام را واپس کیږم. اوس ته بیا تپوس کوي متى تنامو؟ تنامو دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صيغه ده. استفهامي جملو کې ټولو کې دا واحد مذکر حاضر د فعل مضارع صيغې استعمال شوي دي. نو متى تنامو، ته کله وده کېږي، ته کم وخت وده کېږي؟ نو هغه جواب ورکوي انامو فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده. انامو بعد العشاء، زه د ماسخوتن منځ نه پس وده کېږم. بعد العشاء د ماسخوتن منځ نه پس، ټیک شوه. بعد العشاء د ماسخوتن منځ نه بعد. انامو زه وده کېږم بعد العشاء ماسخوتن منځ نه بعد یا د ماسخوتن نه بعد وده کېږم، یعنی ماسخوتن روټۍ نه بعد یا د ماسخوتن منځ نه بعد وده کېږم. عشاء یو عشاوي، عشا په دې عین باندې فتحه وي، هغه د ماسخوتن روټۍ ته وایي، او یو عشا دی، عشا د ماسخوتن منځ ته وایي. نو انامو بعد العشاء، زه د ماسخوتن منځ نه پس وده کېږم یا زه د ماسخوتن منځ نه بعد وده کېږم. نو دا زموږ سره د الدرس الثامن والثلاثون یعنی د 38 نمبر درس سبقونه ختم شو. دې نه پس په انشاءالله مونږ د 38 نمبر درس کم تمرین دی هغه حل کوو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.